د عربو ګرمي ډېره سخته ده، داسې سخته ګرمي وه د غرمې وختو. په دې وخت کې مسجد نبوي ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راووتو، په هغه صحن کې ګرځېدو نو په دې کې پیرن عمر صاحب موجود و. عمر صاحب ورته ابوبکر صدیق صاحب ولې راووتې؟ ویې راویده لوږې حالت د وجې نه، او ورته الله په ذات مې د قسم عمر صاحب ورته وایي چې زه هم د لوږې نه راوتی یم. لږ ساعت بعد د الله رسول راووته، نو دواړو نه یې تپوس وکړو څه له راوتې، څه وجه ده په دې سخته ګرمۍ کې؟ د الله رسول وي د لوږې نه راوتي. رسول الله مبارک ورته وي دا کیفیت زمام دی. نو ځان سره روان که حضرت ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور طرف ته. چې کله هلته روان شو نو ایوب انصاري صاحب د رسول الله مبارک انتظار وکړو، پی هر څه ولې ایښودلي وو، خو هغه لږ لیټ شو نو خپلو بچو سره ډوډۍ وخوړه، بیا خپل باغ ته ووتو. نو په دې دوران کې چې څنګه دروازې والا کور والا وي څوکې هغه په خوا به داسې و چې د باغ نه به دیوال ته و، نو به هغې باغ کې به خلک دننه اوسېدم او باغباني به یې کوله د خپل باغ. نو ورته وی چې رسول الله مبارک چې اواز یې واورېدو ښځې د خوشحالۍ نه منډه کو، خاوند ته وی چې رسول الله مبارک راغلی. هغه زر زر راغی، رسول الله مبارک یې وکته، هغې ته وی چې تاسو تشریف کیدی. رسول الله مبارک له پی راوړه، ورله کجورو خاخ را کټ کو، په هغې کې خشکې ترې هر قسمه کجورې وې. رسول الله مبارک ورته وی دا ترې به دې نه خشکې به دې راغستې وې. الله رسول ته ویې د الله رسول زه وایم چې ته د هر یو کجورې نه خوراک وکړې. بیا ورته د الله رسوله وی ډوډۍ تیارو. رسول الله مبارک ته وی چې چیلې زه به کوم، ورته وی د پیو والا مزې به کوم، داسې زه به کنو د چیلې بچې چې کله حلال کو نو سی پوخ کو سی ورید کو. رسول الله مبارک ته وړاندې کېښودو. رسول الله مبارک چې کله هغې ته وکتو نو سترګو مبارکو نه یې اوښکې لاړې او په ژړا شو. ورته وی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وی د دې نعمتونو باره کې به هم تپوس کېږي. عمر صاحب ورته یا رسول الله د دومره ورځې لوږه چې تېره کړي د دې نه بعد به هم تپوس کېږي؟ الله رسول ورته چې کم نعمت باندې انسان شکر ادا کړي د هغې باره کې به یې تپوس نه کېږي. نو دومره عجیبه رفاقت، دومره عجیبه نږدې دوستانه د الله رسول سره د ابوبکر صدیق صاحب چې څه کیفیت په رسول الله مبارک راځي هغه په ابوبکر صدیق صاحب راځي. چې رسول الله مبارک په 63 کال عمر کې وفات کیږي، په هغه عمر کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات کیږي.